دا وسیم راحیل UK نه وطن ته اختر دپاره راغلی دی. موږ ورته مبارکي هم وایو د اختر وطن ته په راتګ هم هرکلی. او دا شعر ورته ډالۍ چې په هغه وخت کې ویښ یم اوده چې ټول عالم وي، په خدای مې دې قسم وي. په هغه وخت کې ویښ یم اوده چې ټول عالم وي، په خدای مې دې قسم وي. او یو ځای یم توره شپه وي او ملګری مې ستا غم وي، په خدای مې دې قسم وي. په هغه وخت کې ویښ یم اوده چې ټول عالم وي، په خدای مې دې قسم وي. یو ځای یم توره شپه وي او ملګری مې ستا غم وي، په خدای مې دې قسم وي. او په کومه ورځ چې مور مې راته ووایي قربان دې شمه پاسه، په کومه ورځ چې مور مې راته ووایي قربان دې شمه پاسه، په هغه ورځ واړه کارونه زما سم وي، په خدای مې دې قسم وي. نو ډېره مهرباني راتګ باندې ورته هرکلی. د باجوړ متعلق څه وایې؟ باجوړ دې ولیدو، ستا داسې خیال و چې کنه باجوړ به لکه ستا څه خیال و چې څنګه به وي؟ اصل کې زه باجوړ ډېر ټایم فرست رالم، خو لایک چې ما کله ولید نو ترقي راغلی ده، لایک ډېر امپرس شوم. روډونه هم ډېر زبردست شوي دي، ګرینري مطابق باندې هم ډېر زیات ښه دي. بل خوښ مې به دې کړي چې ستاسو فین فالو ډېر زیات دي، خلک ورسره مینه محبت ډېر زیات کوي که نه. دا د خلکو مینه د شمال ریډیو سره او د هغې دپاره مونږ شکریه ادا کوو. د راغګانو ډیم ته لاړلې نو څنګه و لکه ډېر زیات پکې کار وشي نو څنګه به شي؟ بس ریزن دا ده چې کم انکم کېږي زم چې ری انویسټ کړي نو نور ټورست به هم اټریکټ شي، ول چې هغه فیسیلیټیز وغیره ته پرووایډ کړي نو خلک به بیا ډېر زیات خلک راشي د نور ځایونو نه هم. فار ایگزامپل زیاتره خلک زموږ سوات ته ځي، په څه ریزن خوښوي چې هلته روډونه ښه دي او فیسیلیټیز ورته اویلیبل دي، صفایي ده. په دغه ریزن باندې که دا شان فیسیلیټیز ته هم پرووایډ شي خلکو ته نو خلک به ډېر زیات خوښ شي او ډېر زیات یې ښه نوم به هم لاړ شي د باجوړ. نو د باجوړ الریډي امپریشن دا جوړ وي د خلکو ذهن کې چې دا خو به ډېر خطرناک علاقه وي. دي ته چې ما کله ویل چې هلکه زو چکر لګو نو لکه زړی داسې نه کېدو، خو بهرحال ما سره راغلو نو چې ولیده بیا بلکل شاک و چې دا سړکونه وګوره، د خلکو د پاخه کورونه، دا بنګلې، دا محلې، دا بازارونه، دا مارکیټونه، نو سړي حیران و چې دا بیا هوټلې او د هغې رونقې بلکل حیران و. بیا پکې د راغګانو ډیم چکر و. بلکل. نو که تاسو هم باجوړ ته نه راغلي نو باجوړ داسې نه دی څنګه چې ستاسو سوچ دی. کله تاسو راشئ نو بیا به ستاسو ته پته ولګي چې زموږ سوچ غلط و. باجوړ ډېر ښایسته دی او ډېر مینه ناک خلک دي. بلکل داسې ده. بل باجوړ خلک ډېر زیات ایجوکیټډ دي او د مې امید دی فیوچر کې چې د دې به ډېر زیات ښه نوم ځي انشاءالله.